ګرانو کتونکو خیبر پښتونخوا کې وزیر اعلی سهیل افریدي سټریټ موومنټ چې کوم شروع دی نو هغې کې وخت په وخت تنظیم راځي او د هغې حوالې سره ډېرې اهمې فیصلې وزیر اعلی هاوس کې هم کېږي او مختلفو اضلاعو کې هم کېږي. نوخار نمبر را روان دی په 24 جنورۍ باندې او د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د هغه د نوخار د دورې حوالې سره دلته په نوخار کې غټ پیشرفت شروع دی او دا ویلی شو چې هر کله هر تنظیم هر ایم این ای ایم پی ای هغه په دې باندې لګیا دی چې خپل علاقه کم ځای نه چې وزیر اعلی تېرېږي نو د هغې کوشش دا دی چې هلته کې په د هر کلي په سر باندې په جي ټي روډ باندې یو اکټیویټي وکړو. نوخار کې دې حوالې سره برپور تیاریانې هغه اخري مراحلو کې دي. باقاعده انتظامات چې کوم هغه کارکنانو ته سپرد شوي دي، تنظیمي چې کوم عهدیداران دي هغوی ته چې کومې ذمهداریانې حواله شوي دي. ضلعي تنظیم میا عمر کاکا خیل ایم پی ای چې ضلعي صدر هم دی هغه دې حوالې سره باقاعده د هرې علاقې چې کوم تنظیم دی هغوی سره میټینګونه کړي دي او دې حوالې سره تیاریانې هغې کې مصروف دی. نن میډیا سره د هغې گفتګو شوې ده او دغه گفتګو دوران کې هغوی دا اعلان کړی دی چې نوخار کې څنګه مخکې تاریخي جلسې دلته شوي دي، تاریخي پروګرامونه شوي دي او د نوخار د خلکو پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان لا بانی چې کوم چیرمین دی عمران خان لا ووټ ورکړی دی او مکه شانتې خلک کلک ولاړ دي او د خلکو د طرف نه زبردسته پذیرایي د سټریټ موومنټ هم حاصله ده او د هغه وینا وه چې په 24 جنورۍ باندې به وزیر اعلی پېښور نه انټر کېدو سره به د هغه دروند استقبال په تارو ژبه کې کېږي. بیا تارو ژبې نه والې تر نوخاره پورې چې دلته کم روډ نه تېرېږي نو کم ځای کې چې کم کلی راځي علاقې راځي مرکزي ځایونه پلونه په هغې باندې به د هغې زبردست استقبال کېږي. د پاکستان تحریک انصاف کارکنان هغې کې هم جوش و خروش دی دې حوالې سره د دورې انتظامات سټریټ موومنټ چې کومه دوره ده د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا هغه سره به وزیر اطلاعات شفیع الله جان هغه به مي نور وزیران به زمونږ د دې ضلعې چې څومره ایم پی ایز دي مینیز دي دا به ورسره موجود وي. درون استقبالونه به په مختلفو علاقو باندې کېږي. مرکزي چې کوم پروګرامونه دي بایپاس د چوک سره به ډېر غټ استقبال کېږي. په مختلفو روډونو به هغه چکر کوي او په چوکونو باندې به مختصر خطابونه هم کوي. د تارو ژبه باندې په علي بیگ چوک باندې پبو کې زاخیلو کې امانګړ کې بیا نوخار بایپاس سره او نوخار کې دلته به درانه استقبالونه کېږي. دې حوالې سره تیاریانې بره هم تیاریانې دي او ښکته تنظیمونو کې هم تیاریانې شروع دي او د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا دې ټایم کې چې کوم یو تاثر جوړ دی په میډیا باندې عوامي سطح باندې نو مونږ ګورو په ځمکه باندې آن ګراوند خلکو کې هم جوش و خروش دی دې حوالې سره چې کوم د هغې کراچۍ پروګرامونه وشو، کوم اسلام آباد کې کومه د هغې اکټیویټي کېږي، لاهور کې کوم پروګرامونه وشو نو دلته هم یو ژوندیوالی هغه مونږ ګورو او کم کارکنان چې د پاکستان تحریک انصاف په ارام ناستو لا لږ مایوسه شوي لا هغې کې هغه د هغې اکټیویټي که کمی راغلی نو هغې کې اوس مونږ دلته ګورو چې هغې کې نه صرف تیزي راغلی ده بلکې زبردست جوش و خروش او وزیر اعلی دلته کې دورې حوالې سره د هغه کتو ته هغه سره ملاقات کولو ته د هغې استقبال کولو ته د پاکستان تحریک انصاف کم عام ورکر دی هغه منتظر دی. دې کې مونږ ویلی شو چې دې ټایم کې کم صوبه کې صوبایي حکومت کې چې کم رول وزیر اعلی خیبر پښتونخوا عوامي سطح قومي سطح باندې چې کم میډیا کې پارټي کړې ده کردار ادا کوي او بیا وزیر اطلاعات شفیع الله جان نو د پاکستان تحریک انصاف کوم ورکر تنظیمونه دي نو هغوی ډېر زبردست سپورټ هم د شخصیاتو ته حاصل دی او یو برپور پذیرایي د کارکنانو د مشرانو ته حاصله ده او دلته زمونږ چې کوم ایم این ایز ایم پی ایز دي هغوی هم سرګرم دي دې ټایم کې هغوی دپاره امتحان هم دی چې آیا ورکر به راوځي ورکر راټولول مختلفو ځایونو باندې پروګرامات منعقد کول نو مونږ ګورو چې کوم د هغوی کارکن دی کوم عهدیدار دی دې ټایم کې سرګرم دی سرګردان دی کارکنانو سره په رابطه کې دي. دغسې ضلعي چې کوم تنظیم دی هغه ځان له سرګردان مونږ نن وکتل چې زبردست هغې چې کوم اکټیویټي شوې ده مختلفو علاقو کې تنظیمي کوم میټینګونه شوي دي نو هغې له اخري شکل ورکړی دی او سبا به د دغه 24 جنورۍ متعلق ډېرې اهمې فیصلې کېږي او کوشش دا کېږي چې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا دا چې کوم 24 جنورۍ والا پروګرام دی د دې دا پروګرام
د وزیر اعلی د دې ریجن تاریخي پروګرام او تاریخي اجلاو کې شمار کې او تاریخي پروګرام جوړ کې کم خلکو چې څنګه ووټ ورکړی دی څومره ووټونه دي